الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ډیرو ملګرو او د لیرو وطنو او هیوادو څخه به ملګرو غوښتنې کولې چې په پښتو کې پر مقاماتو باندې څه خبره نه ده سوې او یا په دې اړه باندې تفصیل غواړو، نو فرصت مو پیدا کړي چې د دوی سره په دې اړه خبرې وکړو. اول به پر دې باندې خبرې وکړو چې الله رب العالمین قرآن مجید پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی او هغه په یوه ژبه کې دی چې هغه په عربي ژبه کې دی، لکه الله تبارک وتعالی فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا غیر ذی عوج. د دې نه علاوه نور آیتونه د هرې ژبې خپل ځان ته د وینا اسلوب، قوانین او یو طریقه وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو قرآن په خپلو اوازو باندې ښایسته وایاست. اوس خبره دا ده چې قرآن مجید د چا د ښایسته ویلو ولې محتاج دی او ولې ضرورت ورته شته؟ عزیزانو، الله تبارک وتعالی په مختلفو ادوارو کې په مختلفو زمانو کې و خپلو انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیم ته مختلفې معجزات ورکړي وي. معجزه څه مطلب؟ یعنی یو داسې کار به د پر لاس باندې ښکاره کوي چې هغه به نور انسانان د هغه څخه عاجزه وه. د حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والتسلیم په وخت کې سحر او جادوګري دومره عامه وه چې د هر سړي به تقریبا 15 د جادوګري او د سحر شان زده وه. الله تبارک وتعالی حضرت موسی علی نبینا علیه السلام ته داسې معجزه ورکړله چې خپله لکړه هغه ساحران او جادوګران چې فرعون راغوښتي وه د شکست دپاره، حضرت موسی علی نبینا علیه السلام چې کله خپله لکړه د دوی مابینځ ته وغورځوله، د دوی ټول هغه رسیانې هغه چې ماران سوي وه د یو اژدها مار سو، هغه یې ټوله وخوړلې د دې دپاره چې هغه پوه سي چې دا یو غیبي طاقت او قدرت ورسره دی او دا د الله نبی دی. همدغسې وسوله چې هغه ټولو ساحرانو جادوګرانو بیا پر حضرت موسی علی نبینا علیه السلام باندې ایمان راوړي، د دې دپاره چې هغه دې نتیجې ته ورسېدله چې یاره په ساحري او په سحر او په جادوګري کې یو داسې یو دغه حیله او داسې یو چم، داسې یو کرتوت نسته چې په هغه باندې دې زموږ رسیانې او زموږ لکړې یو لوی اژدها مار ځینې جوړ شي او دا نور دې وخوري، لهذا ایمان یې راوړي. همدارنګه د حضرت عیسی علی نبینا علیه الصلاة والتسلیم په وخت کې طبابت حکمت ډیرو، د هر سړي به یو 15 د حکمت شان زده وه چې په هغه باندې بیا خپله زندګي تیروله. الله تبارک وتعالی د دې انسانانو د عاجزه کېدو او د انسانانو د کامیابه کېدو او په ایمان باندې د ښایسته کېدو دپاره حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام ته داسې معجزه ورکړله چې حضرت عیسی علیه السلام به په 100 کلونو پر یو قبر باندې تیر سو او دا به ورته ویل چې قم باذن الله، د الله په اذن و اجازت سره ولاړ سه. سړی به ولاړ سو، کلمه به وویل، خپل ځان تعارف به وکړي چې زه فلانکی د فلانکي زوی یم. نو هغه حکیمان هغه طبیبان و دې ته مجبوره سوله چې د ده دا معجزه رسالت او نبوت باید ومني، ځکه هغو داسې شی د ده څخه ولیدی چې دوی یې عاجزه کړله
معجزه یې ورښکاره کړله چې یاره زموږ په طبابت او حکمت کې یو داسې کار نسته، یو داسې نسخه نسته چې هغه دې مړي را ژوندي کړي، هغه مړي چې هغه خاورې لم ختم سوي وي، هډوکي لم ختم سوي وي، څو کلونه یې کېږي بیا دې راکښېني او بیا دې دا ووایي چې زه د پلانکۍ د پلانکي زوی یم. همدارنګه الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د قرآن معجزه ورکړل. په دغه وخت کې دا ټانګ ټکور او همدارنګه دا غزلي و فصاحت و بلاغت و شعر و شاعري د دغه وخت، یعنی خلک د موسیقي و طرف ته، د شعر و د شاعري و طرف ته، د فصاحت و د بلاغت دپاره ډېر مایله وه او همدغه یې کار و. الله تبارک وتعالی قرآن مجید په یو داسې فصاحت او بلاغت اندازه کې، په یو داسې د فصاحت او بلاغت په انتها کې نازل کی چې هغه د دوی شعر و شاعري یې ورماته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځکه دا فرمایل چې تاسې قرآن په خپلو اوازو باندې ښایسته وایاست تر څو د دوی هغه موسیقي، هغه شعر و شاعري، هغه فصاحت او بلاغت مات کړي. او همداسې وسوله کله چې سورة الکوثر را نازل سو نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ولیکي او د مکې پر دیوال باندې راوځړاوه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. هم د دوی هغه فصیحان، هغه بلغا، هغه شعرا چې ځان ته یو څه ویله لاندې هغه ورته ولیکله چې والله ما هذا قول البشر. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د باقاعده ښایسته ویلو حکم ځکه کړی دی چې په هغه وخت کې د فصاحت و د بلاغت و د شعر و د شاعري زمانه وه تر څو هغه شعر و شاعري، فصاحت او بلاغت ته ماته ورکړي. د قرآن مجید د ښایسته ویلو یو لامل، یو سبب همدغه و.